السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تقریبا ملګرو د ماسخوتن اتنیمې 9 بجې دي او زما لږ کار و دلته کې راغلی وم یو ځای ته. دا ځای نشم منشن کولی، خیر خو یو ځای ته راغلی وم او ومې کتل په دې ټایم باندې دا ماشوم و ګرځېدو را ګرځېدو او لاس کې ورسره چنچوري دي. وښې ماشومه دا چنچوري ورسره دي. د ماشوم پلار وفات شوی دی او دا خرڅی دا مزدوري چې وکړي دا چنچور دي که نه، دا بیا خرڅ کړي، د دې پیسې بیا مور ته وړي. نو ما ورته ویل چې ستا وروڼه نور څوک وي؟ یو مشر ورور مې دی، موږ نه بېل شوی دی او بس وایي دغه دې باندې پیسې ګټم او بیا وړم مور ته ورکوم. تقریبا 9 بجې دي او لګیا و چنچورې خوړلو. مې دا خو ته خپله خورې نو دې کې به ته خرڅی څه وایي؟ زه وږی شوی یم ځکه دا خورم او وایي نن مې چنچورې نه دي خرڅې کړي. ستا نوم څه دی؟ محمد. تیزې خبرې کوه. څه؟ محمد. محمد. ها محمد نن دې چنچورې نه دي خرڅې کړي؟ نه. ولې؟ کار نه. نن کار نه و که نه؟ ها نو نن چې ته کور ته لاړ شي او مور درته وایي چې چنچورې دې نه دي خرڅې کړي نو ته به هغې ته څه وایې؟ څه نه وایي بڼه وایي. ها مور مې ښه ده. مور دې ښه ده؟ وایي مور مې ښه ده، څه به نه وایي راته. ملګرو د دې کلیپ مقصد مې دا دی چې کله هم تاسو داسې ماشومان داسې تاسو چېرته وګورئ چې هغوی په دې وخت کې لګیا مزدوري کوي او لږ څه شی خرڅوي نو بلا ضرورته د بعضې خلکو نه تاسو سودا کوئ. زما په هره موقع باندې یو خاص پیغام وي، په هر ویډیو کې په هر کلیپ کې زما یو خاص پیغام وي، یو خاص مقصد وي. دې دپاره چې څومره زموږ کتونکي دي هغوی څه زده کړه وکړي، څه حاصل کړي. نو دلته نه چې دا څومره چنچورې دي، دا ټولې چنچورې به درنه زه واخلم. صحیح ده؟ دا د څو روپو دي؟ وشماره ما ته وشماره. پنځه دانې. نو دا څو روپو شوې؟ دا 10 روپۍ ده. 10 روپۍ. نو څو شوې ټولې؟ 10 شله 30 40 شله 10 شله څو شوې ده؟ وشماره چې څو شوې بیا ما ته ووایه. 15 دانې 10 شل 30 40 50. نو دا څو روپو شوې؟ 50 روپو شوې. ها دا ټولې به زه تا نه واخلم او تاله به زه د دې پیسې درکړم، لږې به نور هم درکړم او ډایرکټ به کور ته لاړ شي. صحیح ده؟ کور ته به ځې که نه؟ صحیح شو. دا مال راکه او دا درنه ما واغستل. صحیح ده؟ او باقي ته لاړ شه کور ته. صحیح ده؟ ډایرکټ به کور ته ځې که نه؟ شاباس ده. ملګرو د دې ویډیو مقصد دا دی، کلیپ مقصد دا دی چې کله هم تاسو داسې ماشومان وګورئ، داسې بوډاګان وګورئ چې هغوی سودا خرڅوي، څه شی خرڅوي، نو د هغې نه دا څیزونه تاسو بلا ضرورت اخلئ. بعضې سوداګانې چې دي بلا ضرورته کوئ، ځکه موږ ته به د هغې ضرورت نه وي خو هغې ته به ډېر ضرورت وي چې دغه لږه سودا خرڅه شي او دوی په وخت باندې کور ته لاړ شي. دا ماشوم و، تاسو سره مخامخ کو، تاسو وکتلو او